نن په انصار اسلامیک پبلک سکول موسم کورونه مردان کې د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن د ضلعي کابینې باضابطه اعلان شو. په دې موقع د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن صدر جناب ګل نبی موسی زی صاحب د پیښور نه تشریف راوړی و. ورسره نور د پیښور میلمانه هم راغلي وو. همدارنګه مردان کې د مختلف پرایویټ سکولونو سربراهانو په دې تنظیم کې د شمولیت اعلان هم وکړ چې پکې جناب انجینیر مدثر صاحب ډایرکټر انصار اسلامیک پبلک سکول موسم کورونه مردان، امجد حسین دیار صاحب ډایرکټر نایس سکول سیسټم باجوړ کالونی بایپاس روډ مردان، جناب عالم صاحب د ابوبکر ماډل سکول 400 روډ مردان، جناب فائق سید صاحب د نایس ایجوکیشن سسٹم شہباز گڑھی مردان، جناب ابو سعید صاحب ڈائریکٹر علی گڑھ ماڈل سکول شریف آباد مردان، جناب عابد اللہ صاحب ڈائریکٹر د رائل ایجوکیشن سسٹم محب روڈ مردان، جناب غفور خان صاحب پرنسپل شیخ یاسین ماڈل سکول شیخ یاسین مردان، جناب سردار علی صاحب ایڈن پبلک سکول نیو سڑک مردان، جناب نیاز بادر صاحب شائننگ فیوچر سکول سکندری مردان، جناب اسد صاحب ڈائریکٹر آئی ٹی ٹرینر مردان، جناب عامر سعید صاحب پرنسپل آئی ټي ټرینر مردان او نورو ډیرو غنو پرنسپلانو د کومو تعلق چې د مردان سیمې سره وو. په دې تنظیم کې نه صرف د شمولیت اعلان وکړو بلکې دا ټینګه وعده یې وکړه چې موږ به د تنظیم سره هر قسمه مرسته او کومک کوو. ګل نبی موسی زی صاحب په خپلو خبرو کې په دې خبره زور واچوه چې اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن د وړو پرایویټ تعلیمي ادارو د بقا دپاره جوړ شوی تنظیم دی او انشاءالله دا تنظیم به په مردان کې د وړو پرایویټ تعلیمي ادارو د پرمختګ، ترقۍ او سوکالۍ کې مهم کردار لوبوي. ما د دې وړو ادارو د تحفظ قسم کړی دی او انشاءالله زه د دې وړو ادارو د تحفظ دپاره د دې د خدمت دپاره ښه مکمل په ایماندارۍ سره او انتهایی خلوص سره 24 غنټې زه خپل ځان پیش کوم چې انشاءالله دا وړې ادارې به مانه قطعا خراب هم نشي او انشاءالله دا وړې ادارې به زه د چا لاس ته کیم نه نوم. جناب انجینیر مدثر صاحب ووی چې پرون د خوف تنظیم نه استعفا ورکړې ده، را روان به انشاءالله تعالی مونږ ګل نبی موسی زی صاحب سره شانه بشانه ولاړ یو چې څه قسمه تکلیف وي یا څه قسمه دغه وي نو چې څنګه هغه ته دا مسلې هغه شان به مونږ ته چې دا بل چې زما په سکول څه مسلې نو انشاءالله به مونږ ګل نبی صاحب لزو که د بل سکول باندې څه مسلې انشاءالله به مونږ ګل نبی صاحب لزو هغه مسلې به هوارو چې د یو سکول مسله مونږ نشو حواله. زما په خیال زمونږ د زنده‌باد مرده‌باد نارو ته څه ضرورت نشته. زه د میډیا په ترو زه ریکویسټ کوم چې مونږ ټیک شو ارګنایزیشن بدل شو خو ملګري زمونږ هغه یو انشاءالله چې څنګه مخکې خدمت کړې داسې به بیا هم کو او داسې به بیا هم کو. زمونږ به سکولونه بېشکه خرابي، زمونږ په نیچر به خرابي، خو زمونږ مقصد چې دی هغه ډېر بلند دی، زمونږ کار چې دی هغه ډېر اوچت دی. زمونږ دلته چې څونه ملګري ناست دي زمونږ سوچ دا دی چې مونږ د معاشرې له پړه لیکه نسل ورکو نو په هغې کې به مونږ د هغې خلکو ملګرتیا کوو چې څوک مونږ سره په دې کې صحیح نیت سره وچلیږي. ګل نبي صاحب سره زما تقریبا دا 2م کال دی، زما دې سره هم د هوپ د وجې تعلق جوړ شوی دی. په دې کې دا اخلاص او دا مینه ما لیده. دا هغه ملګري دي چې دا زمونږ په خوله باندې هوپ ته تلو یا مونږ د دې په خوله باندې هوپ ته تلو، دا ټول نا امیده شو او انشاءالله دا امید منګه د ګل نبی صاحب نه ساتو چې زمونږ چا سره دشمنی نشته، بل څه نشته، صرف زمونږ څه مسلې راځي د ګورنمنټ د طرفه راځي، د والدینو د طرفه راځي چې هغې کې مونږ سره دې ملاتړ جوړ شي، مونږ سره ودرېږي او مونږ په نیتونو باندې بس کاروبار کوو چې لږه مونږ وکته چې دا سړی ځان ته څه وایي، غریب خلک یو او د غریبو خلکو ملګرتیا کوو. په خورو کې به هم کینو د سره او انشاءالله هر ځای کې به سره ناسو. خو کله مونږ ته دا پته ولګېد د ګل نبي صاحب چې ستاسو خیالات هم هغه اوچت دي او تم زما په اسکول شرمېږي او زما په بچي شرمېږي نو په هغه ورځ به دا ستاسو مې چې نن کوم دا کیل رزاق دی.
سوشل میډیا په ترو باندې به زه ټولو مرګرو ته مطلب د خپل پلیټفارم نه دا درخواست کوم چې مونږ ډیفینیټلی ایجوکیشنل انسټیټیوټ یو او مونږ تعلیمي ادارې یو نو د سیاست نه بالاتر د زنده‌باد مرداباد او د نارو نه بالاتر مونږ لا د دې ادارې د دې سیکټر چې کوم دنو خدمت هم پکار دی او دغه سلسله کې الحمدلله مونږ چې کوم مطلب زبهل حل زلی دي یا چې زمونږ کوم کارونه دي نو هغه مطلب ماشاءالله کم چې زمونږ ټریننګز دي او د دې نه مخکې دوه درې ورځې مخکې د ګل نبی صاحب په وساطت سره کم چې مونږ ایم ډي پی اس آر اے سره زمونږ کوم میټینګ وشو او کم اغي ته مونږ مطلب ډیفینیټلی ویل چې انفراستراکچر او اکیډمیکس باندې چې کوم ورک اوټ روان دي کوم نورمز اینڈ سټانډرډز چې کوم پی اس آر اے ډیفاین کړی دي نو هغه کې دی چونکه زمونږ کور ابجیکټیو او زمونږ کور میشن چې کوم دی نو هغه اکیډمیکس او اکیډیمیا او کریکولا ده نو په دې باندې دی 70% یا 80% ویټیج ورکړي شي مونږ نورم بیټرمنٹ طرف ته او دغه طرف ته کار کوو کم چې پی اس آر اے او ادارو سره ریلیټډ ایشوز دي نو مردان کې زمونږ یو ډیر سرګرم رکن مدثر بای موجود دی او دا غینه علاوه په پېښور کې هم دغه شانتي لوجستیک سپورټ مونږ ته ګل نبی مساعدي صاحب راکړي نو تاسو ټول ادارو ته چې کوم زمونږ دا میسج اوري هغه ته درخواست شي هغه زمونږ دا ګروپ دا نون پولیټیکل ارګنایزیشن دی او دا ډومبني یو داسې ارګنایزیشن دی چې په دې کې زمونږ کابینه او کابینټ نشته دلته کې زمونږ مرګرو ته یو شانتي ویټیج چې کوم دی هغه ملاویږي کاغه اداره وړه ده او کاغه غټه ده کاغه اداره سکلډ ده او کاغه اداره نان سکلډ ده نو زما ټولو مرګرو ته درخواست دی زمونږ مرګري چې هر قسمه اداره کی او ګل نبی مساعدي چې کوم دی هغه مونږه سنټرل لیول باندې الحمدلله ان شاء الله او دا زمونږ یو براډ ډیسیژن دی مونږ په دې خپل ډیسیژن باندې چې کوم دی نو وی فیل پراود اف اټ چې مونږ دی هر قسم سپورټ لایک مایندډ ان شاء الله تعالی حاصل دی او ان شاء الله حاصل به وي ډیرو کم خلکو سره وروري کیږي ډیر کم خلک د زړه نه لاس ورکي نو ګل نبی صاحب زما یو انتهایی ډیر خوږ او درون رور دی او د اوس نه دی که هغه په هر تنظیم کې که زه په هر یو تنظیم کوم خو زمونږ داسې وروري وه چې د تنظیم نه او د دې هر څه نه هټ کر زمونږ خپل یو تعلق او هغه شانته دی زما دا سوچ دی چې که هغې هر چرته وي په هر تنظیم کې وي که زه ورسره هم په عرضه کېږم نو زما سر به ترې قربان وي که هر ځای کې زما ضرورت وي هغې دپاره زه به ورته ځان را رسوم لایک مایندډ ملګري او سپیشلی زما به ورسره هر قسم تعاون حاصل وي په خپلو بیاناتو کې جناب انجینیر مدثر صاحب نه علاوه جناب امجد حسین دیار صاحب جناب اسد صاحب اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن د سوري د لاندې د یو نوي جذبې سره د کار کولو کلکه وعده او اعاده وکړه د کیمرامین ناصر علي سره نوید بهزاد ټي وي مردان